بیوقوفه پښتانه یو چې په ژوند کې چاته قدر نه ورکوو چې مړ چې دا اوس مبارک زیب خبرې کولې در خپل ورور ده زه قسم د آریان څوم چې په دې باندې چې د نن پر کردار ناست چې دی د خپل ورور پتا نشي کولی نو بیا زه څه وکړم دی وایي چې زموږ نن د کومه کمزوري نن په لاس کې ده نن خو دی پر ښه طاقت هم ناست دی پر زور هم ناست دی ستا هم اواز اوچتولی چې زما د هم اوچتولی زه ته ته د آریان څوم چې دې سړي ته به ته یو څه ووایه ستا 2 ورځې مابعد ته ماله په اتاله راځې نو دا خو د بېبان سړی ماله څنګه راځي نو دا واحد د دې لارې دا خو نه دي لارې دا نه دي د دې لارې چې زه دا سړی نن دا خبره حقیقت وکړه چې ما ته د رحمزیب د نامه څه نوم را پیدا شوی دی نو هغه نوم خو ته هم بحاله کړه هغه نوم ته د دې کام دپاره استعمال کړه لکه کوم چې ستا ورور استعمال کړی دی نن چې د کوم مفتي صاحب د کام دپاره استعمال کړی دی نو دا بچي دپاره هم دا پکار دی چې دی د کام دپاره بیا استعمال کړي په یوه سړي خو سپرلی نه را جوړېږي او په یوه لاس ټک نه خېږي دا پکار دی چې د دا وطن مشران سره یو سي په اخلاص هغه ولې په موږ کې منافقت په پښتانه کې زیات وي په واحد دا لاس په پرېږدي چې پر قرآن به لاس ورسره ږدي چې موږ د دې کام سره نور مزید ناکي نه کوو بس چې کوم ګیج د دوی دا پرسوی دی هغه پردي هغه عزت د دوی دا پردي دولت یې پردي دوی ته به معلوم وي چې پردي نور دې مزید پر موږ باندې رحم وکړي د خدای دپاره دې وکړي د دې کام د مستقبل دپاره دې وکړي